ډاکټر صاحب زموږ ډېرې خویندې چې دی هغه په انباکس کې میسجونه کوي چې ګنوریا بیماري چې ده هغه موږ ته ده د هغې شکایت کوي. نو دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې د ګنوریا څه بیماري ده، د دې ساین سیمټمز څه وي؟ په دې لږې تفصیلي خبرې را سره وکړي. عرفان صاحب داسې د ګنوریا نسیریا ګنوریا دا یو بکټیریا ده او د هغې د وجې نه میل او فیمیل دواړو ته کېږي. موسټلی افیکټ کوي میل او فیمیل دواړه، او دا په اسټډي کې راځي، سیکشولی ټرانسمیټډ ډیزیز کې راځي. په دې کې په من کې چې کوم سمټم وي یا په نارینه‌و کې چې کوم علامات موږ سره راځي هغې نه موږ پېژندلی شو چې یاره دا ګنوریا ده. نو په هغې کې برنینګ میکچوریشن یعنې مطلب میچازې سوځېدل، ټسټیکولر پین او سویلنګ مطلب چې کوم ټسټیز دي یا انډې دي د نارینه په هغې کې درد راځي، سوب راځي. ډسچارج به کېږي وایټ یلو او ګرینش ډسچارج به کېږي د پینس نه یا د تشو میچازو د علای تناسل نه، د هغې نه به ډسچارج کېږي. په فیمیل کې هم چې کوم کمپلینټ راځي یا کوم علامات راځي نو په فیمیل کې هم زموږ سره په دغه کې دغه ډسچارج به راځي یا چې کوم ډسچارج وي فیمیل نارمل پیلویک ډسچارج کوم وي هغه به زیاتېږي. دا یلو ګرین او وایټ ډسچارج به کېږي په فیمیل کې. ټیک شو چې دغه ډسچارج به کېږي، درد به ورسره کېږي، بلیډنګ به کېږي ډیورنګ انټرکورس یا آفټر انټرکورس، مطلب د سیکس ټایم کې یو فیمیل ته به درد کېږي یا د هغې نه بعد کې به درد کېږي ورته. پیلویک پین به کېږي، سپوغس کې چې کوم وي درد به زنانو ته کېږي. کمپلیکیشن به فیمیل کې څه شی کوي؟ کمپلیکیشن به پی آی ډي کوي، پیلویک انفلمیټري ډیزیز به کوي چې هغه زموږ سره د بانجپن یا د بې اولادۍ سبب هم ګرځېدی شي، ډېر زیات نقصان کولی شي. او دا تھرو سیکس د سیکس نه خورېږي، پای کې کیسنګ راځي، پای کې اورل سیکس هم راځي، پای کې انل سیکس هم راځي او پای کې ویجاینل سیکس هم راځي. میل او فیمیل دواړو ته کېدی شي، دواړو ته خورېدی شي. ټرانسمیشن یې په سیکس په ذریعه باندې عموماً کېږي. کوشش دا پکار دی چې دغه څیزونه اوایډ کړي. ډیورنګ سیکس کنډوم استعمال خامخا بیا وشي که چاته چېرې ګنوریا شوي وي. برست فیډینګ مور چې کومه وي، کومه ماشوم له پی ورکوي نو هغه هم خپلو بچو ته د برست فیډینګ په ذریعه باندې دغه ګنوریا ټرانسمیټ کولی شي. علاج طرف ته راځو، په مختلف کنډیشنز کې د هر مریض لپاره مختلف علاج کېدی شي، ځکه چې کم سمټم په چا کې کم ډیولپ شوي نو هومیوپیتھک ټریټمنټ پوینټ اف ویو سره به په هغې کې مختلف ټریټمنټ موږ ورکوو. په هغې کې زموږ سره د ټوله په ټاپ کم میډیسن کار کوي. سیپلینیم په 1 mg په هفته کې صرف یو خوراک د 3 هفتو پورې خوراک پکې پکار دی. الټرنیټیولی په دې کې زموږ سره توجا په 200 کې پکار دی، اوډي مطلب 15 قطرې روزانه پکار دي. دې نه علاوه تھرو سمټم چې کوم سمټم وي هغه شان مطلب کینترس اپس شو، اپس میلیپیکا شو، کینترس شو یا دغه شان الاټ اف مور میډیسن زموږ سره هومیوپیتھک شته چې په دې کې یوز کولی شي او هغه ریسپانس ورکولی شي. دا په میل او په فیمیل دواړو کې استعمالیدی شي. خو یاد ولرئ چې هر مریض ته انډیویجوال میډیسن سلیکشن کېږي. نو ګنوریا داسې وړوکې بیماري نه ده چې تاسو په سلف میډیکیشن سره یا داسې خپل ځان نه په خپله تاسو د هغې ډایګنوسس وکړئ، میډیسن تاسو د هغې راواخلئ او دا کور شي. بهتره خبره دا ده په بیمارۍ کې شرم نه وي پکار. تاسو چې هر قسمه مسلې وي ډاکټر له ډاډه مطمئن ورتلی شي، هغه ته ښه اوپنلی خپله مسلې ویلی شي. چې کوم هم تاسو ته قریبي هومیوپیتھک ډاکټر وي هغې ته تاسو ورتلی شي. که چاته هم د ګنوریا علامات یا کمپلینټ وي د قریبي هومیوپیتھک ډاکټر نه پکې تاسو علاج اخیستی شي، انشاءالله ډېره زیاته پیدا ورته وشي.